السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هیومن رائټس والا یو ګروپ گرفتار کړی دی. هغوی ګیر کړي دي چې هغوی د 10 ورځو ماشومه خرڅوله، هغه اغوا کړې وه او هغه بیا په نورو کسانو باندې خرڅوله. دغه ټول ډیټیل سره شریکوم چې څنګه یې دغه ماشومه اغوا کړله او بیا یې په 100 لکه روپۍ باندې دغه ماشومه په نورو خلکو باندې په نورو کسانو باندې خرڅوله. دا یوه ډاکټره ده، خو زه یم چې د ډاکټرې نه زیاته دا یوه ظالمه ده. دغه ظالمه ډاکټره د دغه ماشومان راولي او دغه ماشومان بیا خرڅوي په لکونو روپو باندې، په دغه باندې لکونو روپۍ اخلي. دغه ویډیو را سره وګورئ، خو د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال وساتئ. د چا ده پرورې دا ماشومه د چا ده؟ تا دې لیکي ده تا دې څه لیکي؟ ما چې دا د ریحانه او د دې د کور دی او دې ته د پیسو د ورته ورکړه دا مونږ ته راکړه. دا نو اوس راته ده ووایه دا اول خبر نه دې لپاره کوم چې دا مونږ سره وي. دا ماشومه تا سره څو ورځو نه ده؟ دا څو ورځو ماشومه ده؟ دا خو موږ نن جوړې ده، دا خو د 10 ورځو ده. د 10 ورځو ماشومه ده؟ د 10 ورځو ماشومه داسې خپل مرزي سره درکړي نه زما خبر وروسه سما سره راځي ټول ریکارډ وکړي مختلف خبرو کو ابو د بار پتا کړی دي او ول مختلف خبرو کو ته بیا کول نه کوي باندې بیا درځم نه د سواد کې کوم ځای ده کول کوم ته میډم سره زما خبر مو پلاس نو پتا څه نه کنه ایته مګر کې ما ته کوم حاله راکړل ماشومه دغه تا خالا دا درکړي ده خالا دا څه ټول نو تا دا نه ویل چې دا پردې بچي ده نه هغه سره خپل مو پلاس. السلام علیکم. څنګه دي تاسو ته سلام پاندې هیومن رائټس دا یو زنانه ده دې وی چې دا ماشومه خرڅوم دې سره موږ سهار نه رابطه کوو دې ته موږ چې تر ماشومه راوله دې موږ ته کله یو ځای خو کله بل ځای دا دې خرڅوله موږ دې سره په ټلیفون لګیو چې دا موږ ته راغلو دې موږ سره په 7 لک روپۍ باندې دا خبره ختمه کړه. دا موږ دلته راوسته دا موږ زنانه ټیم ده دا موږ دلته سره د ماشومې ګیره کړه موږ دلته سره د ماشومې ګیره کړه خو موږ ستاسو ډي اس پي سره ټول سمو رابطه کوو خو موږ چې موږ ګیر کو تاسو ته وایو چې راشه چې دې یې کنه موږ دې ټول وخت په شاور کې ګرځولي چې دلته را الته را دا اون دې موږ اوس د ماشوم راوسته لکه د ماشوم راشه تاسو ما خو شکل ته کال کړو چې دې موږ ته باندې باندې دې موږ ته کوم ځای دی خو ول لنده جان کوم څوان څنګه ولا شو کنه دا به خرابه دا ماشوم دې سره دا دې سره دا دوه زنانه دي ښا